سورہ احقاف آیت نمبر 15 دویم رکو شپږشتمه سپارہ صفحہ نمبر 7 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين صدق الله العظيم سورہ احقاف آیت نمبر 15 دویم رکو شپږشتمه سپارہ صفحہ نمبر 7 پدی آیت کریمه کې آیت نمبر 15 کې الله تعالی دا هغه بنده ذکر کوي چې د مور او پلار سره د احسان معاملې کوي د مور او پلار سره د فرمان برداري معاملې کوي او هغه د پاره چې کوم دی آخرت کې بیا زیری دي او بل پکې د هغه بنده ذکر کیږي چې هغه د مور او پلار سره د نافرمانی معاملې کوي او د مور او پلار سره د بد اخلاقی معاملې کوي او د هغه د پاره چې کوم دی بیا په آخرت کې د جهنم زیری دي الله دې زمونږ استادو فهرست نوم په دې اول فهرست کې راوستلی کی الله فرمای ووصینا الانسان وصیت دا وصینا چې کوم دا د وصیت نه راوته دي نو د دې معنی بداوی چې الله تعالی تاکیدی حکم کوي په تاکید سره بنده انسان ته حکم کوي د خپل مول او پلار سره د احسان دې څه مطلب وصیت هغه ته ویل کیږي چې کله یو بنده مري نو دې خپل بچو ته وصیت وکي او دا خبره چې کوم دی د دې مړی حرف اخر وي اګه په دې خبره مې داغه چې کوم دی په دنیا نه رخصتي وشي نو خلک وی یره وی ماته پلار وصیت کړی دی چې د فلانکی سړي سره به تعلق نه ساتي دا تعلق بیا نه ساتي نو په دې وصیت په دې ټکی کې انتهایی تاکید وی تاکید نو الله فرمایي چې زه هم تاسو د کم دې تاکیدی حکم کوم د څه خبره چې د خپل مور او پلار سره به د احسان معاملې کوي احسان څه دی ویل کیږي دا مختلف شیزونه دي د مور او پلار سره به کم دې نمبر 1 په خبرو کې نرمي ساتي احسان ویل کیږي د مور او پلار سره به کردار وسیع ساتي عمل او دریم کمور او پلار چرته بي وسوي نو په حاجت مندې کې په هغه باندې چې کم دي روپے لګول نو دا یو څو معنی د احسان دي نمبر 1 قولا دویم فعلا او دریم چې کم دي مالی خرج بیا الله فرمای د مور ذکر الله کوي چې ته خبره چې ستا په مور باندې دیرش میاشتې دا انتهایی د تکلیف وی څومره دیرش دا یاد ساتو وفصاله 30 شهرا دیرش میاشتې دي پهلنې دا چې اولنې شپږ میاشتې د حمل کله چې دا ماشوم د مور په ګډه کې جوړ شي نو د حمل چې کم دی کم نه کم وخت هغه ګورې شپږ میاشتې دي مطلب دا دی چې ماشوم چې کم دی دا پشپغو میاشتو کې هم پیدا کیږي دا د حمل کم نه کم وخت دی او زیات نه زیات وخت چې کم دی هغه 9 میاشتې دي نو د دیر شو میاشتو نه چې شپږ میاشتې لري شي څومره پاتې شوي
سلیریش میاشتې او دا شپږ میاشتې دا مور چې کم دی ته په ګېډه وساتلې خبره باندې پوه شوې بیا د هغې نه پس دا ماشوم چې کم دی دنیا ته راځي نو یو چې کم دی د مور په ګېډه کې دا پاتې کېدل دا مور د تکلیف ورکوي نو پهلنی تکلیف دا شو او دویم تکلیف چې کله دا ماشوم پیدا کیږي دا چې کم دی مور ته دویم تکلیف ملاویږي او بیا چې کله دا ماشوم پیدا شي نو دا مور چې کم دی سلیریش میاشتې دا بچی په سینه باندې ساتي خبره باندې پوهېږې دا مور چې کم دی که خوراک کوي او که نه خو دې دپاره خوراک کوي یاره بیا مې په سینه کې د ماشوم دپاره پېنې نو ویسه ناسه خوراک به وکړم نو دا سلیریش میاشتې چې کله دا ماشوم پیدا شي دا مور انتهایی په سخت په تکلیف کې وي نو په دې مور باندې چې کوم دی درې سټیج سخت راځي نمبر 1 چې کله دا ماشوم په ګېډه کې وي دویم چې کله دا ماشوم پیدا کیږي او دریم چې کله دا ماشوم وشي نو دا سلیریش میاشتې مور د ډېر زیات خیال ساتي تاسو به کتلی وي میاندې چې کوم دی تروش چیزونه نه خوري بیا او انتهایی په خوراکونو کې پرهیز کوي یاره بیا مې د ماشوم ګېډه خراب وي ماشوم ګېډه سخت وي نو ټوله مسله د ماشوم لپاره مور غم او فکر کوي نو الله دې انسان ته د مور حیثیت هم ښیي چې ګوره دا مور د 3 میاشتې ستا د وجې 13 میاشتې انتهایی په څه کې وه په تکلیف کې وه دې د وجې نبی صلی الله علیه وسلم ته یو صحابي راغلو وی د الله پیغمبره مور او پلار سره زیات احسان د چا سره وکم نبی علیہ السلام وتی مور سره بیا تنه صحابي ته پوښتنه کې الله پیغمبر د مور او پلار سره زیات احسان معاملې د چا سره وکم بیا مور سره بیا تنه ته پوښتنه کوي د الله پیغمبر زیات احسان د چا سره وکم د مور سره پسلورم زل دین نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله ته پوښتنه نبی علیہ السلام ته فرمایي چې پلار سره کاوه نو زیات حق چې کم دی دا د چا دی دا د ګوره د مور دی او په دې کې چې کم دی تطبیق بیا علماء کړی دی تطبیق ادا سے کړی دی چې زیات خدمت دا به چې کم دی بچی د مور کوي او احترام به زیات چې کم دی د پلار کوي خبره منوس پوښوي خدمت به زیات د چا کیږي د مور او زیات احترام به د چا کیږي دا به د پلار کیږي دې د وجه علماء لیکلي دي که یو زوی د پلار سره په اوګه سره داسې ودرېږي پلار داسې ودرېدلو او دین د پلار سره داسې اوګه په اوګه ودرېدلو نو دا د خپل پلار نافرمانی وکړه نو د دې دا مطلب دی چې دا بچي به د پلار سره یو ځای نه ودرېږي دا به د پلار لږ شانتي شاته ودرېږي اور دغه شانتي کدا پلار په یو لار باندې داسې روان وي نو دا بچي به د پلان نه په دې لار کې مخکې نه ځي که چېرته د مخکې لاړلو نو دا حقوق الوالدین د پلار نافرمانی کې راځي او اوس چې کم دی کنه ځنې ځایونه داسې دي چې هغې کې چې کم دی بیا بچي د پلار نه مخکې تلی شي مثلا پلار چې کم دی ودرېدی نشي نو خامخا دا بچی به د پلار ته څه ورکوي اوږه به ورکوي دا بچی چې کم دی د کټ نه د پلار د کټ نه نشي راپاسېدی نو خامخا بچی به ورته څه ورکوي دی به ته نه مخکې کېږي دی به ورله اوږه ورکوي نو بیا دا چې کم دی حقوق الوالدین نافرمانی کې نه راځي بلکې دا د مور او پلار بیا څه دی خدمت دی یا چې کم دی دریم صورت په دې کې دا دی پلار چې کم دی کنه د هسپتال نه مثلا را روان دی او دا بچی ته نه په منډه کور ته راځي لار وته صفای کی کور کې وته صفایانی وکي او دغه شان د کټ وته صفای کی ته په دې صورت کې دا بچی د پلان مخ کې زینو دا بیا په نافرمانیانو کې ناراضي نو اوس تاسو اندازه کوئ چې دا داسې مونږ ته وړي خبرې ښکاری د پلان سره اوګه په اوګه ودرېدل حالانکه نن سبا تاسو وګورئ په معاشره کې د مور خپل سره نافرمانیانی کیږي کنه دا خو چې کوم دی هیڅ خبره نه ده
پلار سره پسند کې ودرېدل، پلار نه مخکې تل، دا خو هیڅ خبرې اوس نه دي. نن سبا تاسو وګورئ داسې کسان مونږ دلته وکتل چې د مور او پلار ته باقاعده کنځلې کړي دي. دلته په بهر محله کې یو سړی اوسېدل اوس وفات شوی دی. هغه به اکثر ما د جمعې په ورځ یو ورځ پهله به راغلو، وي قاضي صاحب کله نا کله د پلار د جمعې په ورځ بیان کوه د پلار د حقوقو په باره کې. خو ما ته به ویل وي قاضي صاحب ګورې زما نوم چېرته وانه اخلي، زه بچو چې کم دی د کور نه ویستلی یم، هسې نه بیا مې په دې محله کې چېرته ونه وهي. اوس زه د هغې هغه زامن کله نا کله ګورم، انتهایي هغه سخت پریشانۍ کې وي. ما ته د هغې د پلار هغه خبرې اوس هم را یادېږي. هغه ټایم کې مونږ تازه علم کړو، نو را به خو ما ته ویل د جمعې په ورځ کله نا کله د پلار حق په منبر بیانوه. نو دا چې کوم دی حقوق الوالدین دا انتهایي ګورې سختې خبرې دي، او علماو لیکلي دي چې د پلار نافرمانی او دغه شانتي د مور نافرمانی دا الله تعالی په آخرت کې د دې بدلی اخلي. خو اوس الله تعالی د آخرت نه دی پرې خو دا په دنیا کې الله تعالی دا بدله پوره کوي. نو لہذا په دې کې ډېر احتیاط وکړ دی. نو په دې آیت کې الله تعالی چې کوم دی د هغه بنده ذکر کوي چې د مور او پلار سره د احسان معامله کوي، نو الله پاک وته زیر د جنتونو ور کوي. ووصينا الانسان او حکم کړی دی مونږ تاکید انسان ته بوالديه د خپل مور او پلار سره احسانا د نیکی کولو. وحملته امه چې پګیډه کې اوچت کړو دی د مور کورهن په تکلیف سره، ووضعته کورها او یزګلو دی په تکلیف سره، وحمله او د حمل، وفصاله او د خلاص اول د 30 شهرا دريش میاشتې دي، حتى اذا بلغ هر کله چې ورسېدو اشده د خپل ځوانۍ ته، وبلغ او ورسېدي 40 سنه 40 کالو ته، قال نو د اویل اوس چې کوم دی ماشوم پیدا شو او دا 40 کالو ته ورسېدو. مثلا مونږ تاسو چې وسیو نو چې کله دا بنده 40 کالو ته ورسیږي کنه او د مور او پلار صحیح خدمت کړی وي، نو په دې بنده کې چې کوم دی یو صفت وي، صفت دا وي چې دې 3 دعاګانې کوي. سو دعاګانې 3 دا انتهایی قیمتي دعاګانې دي او دا یو خپل عدد جوړول پکار دي. نمبر 1 چې کوم دی وی دي دعا د خپل ځان د پاره کوي. الله تمام نه بلا شي انعامات کړی زستا شکریا ادا کوم. نو پہله دعای د چاته وکړه د خپل ځان ته وکړه. دویمه دعا چې کوم دی د خپل مور او پلار ته کوي. صحیح ده کنه سګي مور او پلار ته رب ارحمهما کما ربياني صغيرا. ای زما ربا زما په دې مور او پلار باندې داسې رحم وکړه لکه څنګه چې په ما باندې په بچپن کې رحم کړی دی. نو ودا چې کوم دی د فرمان بردار د زوی علامت ته چې دویمه دعا دی چاته کوي مور او پلار ته کوي او داسې دعاګانې کوي چې الله تعالی پاغي باندې خوشحاليږي. او دریمه دعا چې کوم دی بیا خپل بچو ته کوي الله زما په دې بچو باندې چې کوم دی رحم وکا دا نیک عمل وکا. دا 3 دعاګانې دا ګوره دعا چې کوم دی کنده انتهایی قیمتي شیز دی. دې د وجه اشرف علی تنویر رحمت الله علیه په باره کې راځي ودی د تعویذ انتهایی سخت خلاف ہوا. تعویذ به په اعلی آسان باندې نه کولو. یو سړی وتراله وی حضرت مجھے تعویذ چاہیے. وی جواب کې وته او فرمایل چې دعا سے بڑھ کر کوئی بڑا تعویذ نہیں. د دعا نه بل غټ تعویذ ته دی. زه تاسو ته یو مسله بیانوم په دې بل ځان پوي کوم. زما یو مسله راغله او زه یو چاته کېناستم چې ماته یو تعویذ راکا. نو د دې مسلې د پاره به زه ځان ته صحیح دعا کوم کدا پیر سي به ماته صحیح دعا کوي. تاسو وایي څوک به صحیح دعا کوي؟ زما مسله ده الله ته زه فریاد صحیح کولې شمه. لہذا په دې تعویذونو بس ډیر ګد زما اکثر خلک چې کم دی بس مټه تعویذ ټولي مونږ نه کوي یاره وی بشیر سره شتا او دغه شانتي مړې کې تعویذ اچولي او دعا نه کوي ویزه چې کم دی ډیر رسیدلې ډیر غټ سړي ماته دا تعویذ را کړی دی.
لہذا دلته چې کوم دی الله پاک د نیک عمل د سړي صفت دا بیان کړی دی چې دې سکه دعاګانې کوي او سو دعاګانې کوي درې د خپل ځان لپاره د خپل مور او پلار لپاره او د خپل اهل او عیال لپاره بچو لپاره دعا ډیره اهمه ده نو الله وی قال ندعو رب زما رب اوزعني توفیق را کرماتا ان اشکر چې شکر وکړم نعمتک التي دستاد نعمت هغه انعمت علیه چې انعام کړی دی تا په باندې وعلى والدي او زما په مور او پلار باندې وان اعمل صالحا او چې عمل وکړم نیک ترضاه چراجی شتا پاغی ماندی و اصلح فی ذریتی و صلاحیت پیدا کرما دا پارا زما پا اولاد کی فرمانے پوش پہ صلاحیت دا بچو دا نیک اعمالو دا پارا دعا گرے کوئے دا اللہ پاک دا پلار چکل دا بچو دا پارا دعا کو غوڑی اللہ قبلی خزمونگ دلتا جکم دے مصیبت یوبل دے پلار چې کوم دی کنه په معاشره کې نورو بچو ته ګوري هغه کامیابی او چې کله د شپې شنو بچی ته وی کنه وی هغه زما د فلان کې ملګری زوی هغه ډیر کامیاب دی تا د خدای غر کو تبای کی دا څه ده کنه نو ګوره ته پسخېږي هغه ته او خیری خپل بچی ته کې د دې پسې چې ته خپل بچی ته وی چې بچیا الله پاک دې کوم دی راکې صلاحیت د نیک اعمالو پیدا کی څونه خې خبرې دي ٹھیک ده نو مونږ د بچی تربیت خو انتهایی په غلطه طریقه باندې مونږ داسې پډیران باندې تیریږو کنه او پودریان ناشتي نو مونږ بچی ته سویو وی کتا سبقونه ویلو وی د خر بچی سبب تم داسي داسې ویو کنه حالانکه علما وی وته د بچی داسې ذهن سازي وکا بچی ته لپاره ما دکان پرې خو دې او بچی ته باندې چې کم دی خخ تعلیمونه زکه کومه چې سبا تک ډاکټر شي د دې خلکو به ته علاج کې نو ګوره څونه فرق دی پکې نو موږ بچی ته سویو وی کستا سبقونه ویلو کنه وی ته هم سبا داسې خرېخه هغه وی مړ وی سم نه پلار خر ویلی وی دا خر بسوندا شي خیمه دلته ګوره الله تعالی ډایرک وی ودي سوی بچی د پاره واصلح لي في ذريتي او صلاحیت پیدا کړه ما د پاره فی ذریتی زما په اولاد کې انی توبتو بشک ما توبه وکړه الیک استا طرف ته و انی من المسلمین او بشک زل مسلمانانو نه یم اولئک الذین دا اوس هغه خلک دي چې د مور خپل سره احسان معاملې کوي هغه ته زیری دي اولئک الذین هم دا خلق دي نتقبل عنهم چې قبل مونږ لدوینا احسن هغه نیک عمل ما عملوکم چې دی وکړو ونتجاوز او مونږ معاف کو عن سیئاتهم د دې ګناهونه فی اصحاب الجنه فجنتیانو کې بوي وعد الصدق او رښتینه د وعده د الله تعالی الذي كانوا يوعدون کوم چې د دوی سره کولی شي واخر دعوانا الحمدلله رب